بسم الله الرحمن الرحيم. سورة البقرة آية نمبر 88. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. صدق الله العظيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، قال الله تعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. الله تعالى دلته د دې يهودو یو بد صفت الله تعالی ذکر کوي، او هغه دا دی چې کله به ورته پیغمبر دعوت ورکړو نو د حضرت موسی علیه السلام په دور کې هم او د نبی علیه السلام په دور کې خصوصا دوی دا خبره کړې وه، او هغه دا و چې نبی علیه السلام ولکه دعوت ورکوو د اسلام د عقیدې، نو دوی به دا خبره کوله چې قلوبنا غلف، زمونږ زړونه چې دي هغه په پردو کې دي، نو که ته مونږ ته دعوت راکړې نو ستا دعوت په مونږ باندې اثر نه کوي. علماء د دې غلف یو معنا دا ده چې دې خلکو به د تکبر د وجې نه نبي علیه السلام ته دا خبره کوله چې ته هسې ځان مه ستړی کوه، قلوبنا غلف، زمونږ زړونه په پردو کې دي، که ته مونږ ته دعوت راکړې نو بل اثر را باندې نه کوي، نو ځان مه ستړی ویل. دیم دا ده چې غلف مطلب دا دی چې د انسان د زړه لوښی ډک شوی، نو دوی به دا خبره کوله چې موږ ته ستا د علم یا ستا د بیان یا ستا د خبرو موږ ته ضرورت نشته، ځکه چې قلوبنا غلف، زړونه د علم نه ډک دي، نو دیم تکبر کوو. د هغې وجه دا ده چې په دې ټول کائنات کې د ټولو نه زیات علم د پیغمبر علیه السلام سره دی، خو د هغې باوجود نبي علیه السلام ته الله تعالی فرمایي: وقل ربي زدني علما، ای پیغمبر ته داسې وایه چې زما په علم کې اضافه وفرمایي. نو چې ګوره په کائناتو کې د ټول نه زیات علم د نبي علیه السلام سره دی، او هغه ته الله تعالی وایي چې ته په خپل علم کې د اضافې دعا کوه، خو دوی به څه دي؟ وایي قلوبنا غلف، زموږ زړونه چې دي هغه په پردو کې دي، یا د غلف معنا دا ده چې زموږ زړونه ډک دي، هغه لوښي بالکل ډک شوي دي. الله تعالی فرمایي داسې نه ده، بل لعنهم الله بکفرهم، بلکې لعنت کړی دی الله تعالی په دوی باندې د کفر د وجې نه، وقلیلا ما یؤمنون، لږ غونته کې په دوی کې ایمان نه راوړي. امام ناصر رحمه الله وایي چې د قلیلا ما یؤمنون یو مطلب دا دی چې دوی په دې دین باندې په لږو خبرو کې یقین ساتي. لکه ګوره په تورات کې هم دا خبره وه چې الله تعالی یو دی، په قرآن مجید کې هم دا وه، یا د آخرت متعلق عقیده چې قیامت حق دی، دا په تورات کې مو دا په قرآن مجید کې هم ده. نو دا لږې لږې خبرې خو دوی منلې، خو تفصیلي د اسلام یا د قرآن مجید د هغې خبره دوی نه منله. نو ځکه ورته الله تعالی وایي: وقلیلا ما یؤمنون، په لږ غونډه حصه د کتاب باندې تاسو ایمان لرئ، خو بیا هغه نورې پرېږدئ. یا په قلیلا ما یؤمنون مطلب دا دی چې په تاسو کې لږ غونډه خلک داسې دي چې هغوی ایمان راوړی دی. نو علماء ذکر کړی دي چې د نبی علیه السلام په دې دور کې چې انسان وګوري په دې 23 سال محنت د پیغمبر علیه السلام کې، نو 11 یهودیان نه دي مسلمانان شوي، دا دومره کلک خلک دي. نو الله تعالی ورته فرمایي: فقلیلا ما یؤمنون، لږ ورته په تاسو کې ایمان راوړي، لږ خلکو راوړی د نور ایمان نه راوړي.
او د دوی یو بل کار هغه داسې و چې دې یهودو دومره عجیبه خلک دي چې د نبی علیه الصلاة والسلام یې ښه پېژندو چې دا د الله تعالی حق پیغمبر دی ځکه الله تعالی دلته کې فرمایي ګوره ما عرفو کفرو به چې کله دا پیغمبر وپېژندو نو د هغې نه بعد یې هغه باندې کفر وکړو او د دې یو بل کار دا و اوله دا خبره کوو چې نبی علیه الصلاة والسلام یې څنګه پېژندو حضرت صفیه رضی الله عنها دا مسلمانه ده او صحابیه ده دا وایي چې کله نبی علیه الصلاة والسلام د مدینې منورې ته هجرت وکړو نو زما پلار او زما تره چې دي نو هغوی به چې کله داسې سفر له لاړل واپس به راتلل وایي زه به اکثر لارې ته وروتم وایي زه به ډېره زیاته ګرانه وم هغه ټایم کې زما ماشوموال یم وایي زه به ځان ته رانږدې کړم او ما ته به یې د سفر خبرې کولې چې هغسې ته لاړو هغسې ته لاړو و یو ځل دا زما تره او زما پلار چې دي نو مدینې منورې کې د قبا خواته تلي او په دغه ټایم کې نبی علیه الصلاة والسلام هجرت کړی ځکه نبی علیه السلام چې کله مدینې منورې ته راغی نو په دې قبا کې ډېرې ورځې تېرې کړې د قبا دا مسجد چې دی دی ګوره دا اصل کې د یو صحابي کور و نو چې خلک به راتلل په هغه ځای کې به جمع کېده خلک به راتلل هغه ځای کې به جمع کېده دلته نبی علیه الصلاة والسلام ډېرې ورځې تېرې کړې بیا نبی علیه الصلاة والسلام د قبا خواته بل یو مسجد دی هغې ته مسجد جمعه ویلی کېږي نبی علیه الصلاة والسلام هلته کې بیا د جمعې لمونځ کړی دی بیا بل بیا نبی علیه الصلاة والسلام د مسجد نبوي خواته تللی دی او مسجد نبوي چې دی نو اصل کې د دوو ماشومانو ځمکه وه سعد د سهیل بیا نبی علیه الصلاة والسلام چې دا ځمکه واخیسته بلکې وایي په دغه ځایونو کې مخکې قبرونو نبی علیه الصلاة والسلام چې دا ځمکه واخیسته او بیا د هغې نه بعد نبی علیه السلام په دغه ځای باندې مسجد نبوي جوړ کړو دا ځان یو تاریخ دی خو دا صفیه رضی الله عنها فرمایي چې نبی علیه الصلاة والسلام کله به د قبا کې وو وایي زما دا پلار او زما دا تره ولې ملاقات دي وایي چې واپس راغله وایي ډېر زیات ستړي وایي زه ورته لارې ته وروتم خو یې زه سکې ووایم چې یا خو ډېر ستړي یم ستا خبرو ته جوړ نه وایي چې کله دوی کېناسته وایي زما د پلار زما د تره زما د پلار ته ووایي چېرې ستا څه خیال دی لکه دا هغه نبي اخرالزمان دی که نه دی لکه ته زما نه مشر یې نو څنګه تحقیقات دې وکړه که نه وایي هغه ورته وایي چې بالکل حق دی او موږ چې په کتابونو کې څنګه ویلي دي نو حق پیغمبر دی یو نښه پکې هم پرې غلطه نشته وایي زما د تره ورته چې څنګه دی خو خو د ایمان پرې نه راوړو و چې غلی کېده ایمان پرې ځکه نه راوړو چې بیا خو په ټوله مشري دلته نه راشي نو د دې ضد او د عناد د وجې نه ور ایمان نه راوړو کنه ښه ورته پته وه چې دا حضرت صفیه رضی الله عنها فرمایي چې دا په ماشوموالي کې ما د خپل پلار او د تره نه دا خبرې اورېدلې وي نو الله تعالی فرمایي فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به چې کله دا پیغمبر راغی او ښه وپېژندو نو کفر یې وکړو یو بل کار به یې دا کوو چې د خیبر دا یهود چې کله وو نو د دوی به کله کله د دې اوس او د خزرج یا د غطفان قبیلې سره به کله کله جګړه راتله چې جګړه به راغله نو دوی به داسې سوال کوو چې انا نسألك بحق النبي الأمي الذي وعدتنا أن تخرجه لنا في آخر الزمان إلا تنصرنا عليه ودي يهود بوي چې یا الله تعالی مونږ اسمانه د نبی اخر الزمان په وسیله باندې دعا کوو چې په اخر زمانه کې واغره ښکاره کېږي مونږ د هغه په وسیله باندې دعا کوو چې مونږ د دې خلکو په مقابله کې ثابت قدم کا او دوی له شکست ورکړه وی الله تعالی به دوی له فتح ورکوله دومره نبی علیه السلام پېژندو چې د هغه په وسیله باندې دعا کوله خو چې کله ورته ښه پته ولګېده د هغې نه بعد یې پرې کفر وکړو نو الله تعالی پرې لعنت کړی دی خو د لعنت دا خبره به انشاءالله بیا سبا وکړو چې قرآن مجید کې په احادیثو کې په کومو خلکو باندې الله او رسول لعنت کړی دی یا لعنت څه ته ویلی کېږي لعنت په چا جایز دی خو بیا هم دې کې یو مسله راغله چې هغې ته ویلی کېږي وسیله چې آیا د نبی علیه الصلاة والسلام وسیله جایز ده او که جایز نه ده ټول دا خبره په ټول امت کې متفق ده چې انسان د خپلو اعمالو په ذریعه باندې وسیله نیسي امام بخاری رحمه الله حدیث نقل کړی دی حدیث الغار تاسو به بار بار د علماو نه اورېدلی چې هغه درې کسان په غار کې ګیر شو هر یو خپل عمل الله تعالی ته وسیله کړو یو پکې دا ویلی چې زه ډېر زیات لرې تللی وم او زما مور پلار چې زه راغلم محدوده شوي او بیا ما روپۍ په لاس کې نیولي وو چې سهار شو ما اول خپل مور پلار ته ورکړه او بیا مې بچو له ورکړه بیا الله تعالی که دا کار ما ستا د رضا دپاره کړی نو دا ګډ څه مې لرې کړي لږ لرې شو
نو دا په خپل اعمال سره وسیله نیول دا خو په دې کې د هیڅ اختلاف نشته. لکه انسان مثلا موږ د دې وسوي چې الله تعالی موږ چې دا کم درو او د دې په برکت سره زموږ په حال رحم وکړي، نو په دې وسیله کې د اختلاف نشته. اختلاف په دې کې نشته چې انسان ژوندې دی، مثلا لکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ژوندې او دنیا کې موجود نو چې اوسړي مين دي چې الله تعالی د پیغمبر په وسیله باندې سمون کار وکړ. ځکه صحابه کرام به داسې چل کوو چې کله باران نه کېدو نو هغوی به نبي علیه الصلاۃ والسلام وسیله کړو چې د خپل پیغمبر په برکت باندې باران وکړ. باران وشو، په دې کې د چا اختلاف نشته. اختلاف په دې کې د بعضو خلکو دی چې آیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یا یو ولی یا یو صحابي چې هغه د دنیا نه پرده وکړي، نو آیا د هغه د مرګ نه بعد وسیله نیول جایز دي که ناجایز دي؟ نو جمهور علما کرام چې باغې کې احناف هم دي او ډېر علما چې هغه طرف ته دي، نو هغه دوی وایي چې او دام جایز دي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام که د دنیا نه پرده هم کړې ده او یو صحابي که د دنیا نه رخصت شوی هم دی، علما وایي چې د هغه برکت خو د هغه سره ختم شوی نه دی، چې څنګه په دنیا کې برکت او دغه شان په برزخ کې په آخرت کې برکت دی. انسان نسی کولی شي چې الله تعالی د پیغمبر علیه السلام په خاطر باندې په رحم وکړي، دا جایز دي. هغې باندې علما کرام خپل بیا دلایل وایي، لکه یو د نبی علیه الصلاۃ والسلام خپل دلیل وایي. وایي نبی علیه الصلاۃ والسلام به چې کله دعا کوله وایي داسې به وایي چې یستفتحو بصعالیک المهاجرین، چې الله تعالی په دې مهاجرینو کې چې دا کم غریبانان خلک دي نو د دوی په برکت باندې په موږ باندې رحم وکړي. لکه نبی علیه الصلاۃ والسلام د دې مهاجرینو د دې غریبانو د هغوی د زړه د خیال ساتلو دپاره باندې الله تعالی د دې سوي چې الله تعالی د دې غریبانو د وجې نه په موږ باندې رحم وکړي. وایي په دې کې داسې خلک وو چې هغه وفات شوي وو، خو نبی علیه الصلاۃ والسلام وایي د مهاجرینو د برکته په موږ باندې رحم وکړي. نو لهذا معلومه شوه چې رسول الله چې نیک دی، بزرګ دی، صحابي دی، پیغمبر دی، نو وسیله نیول جایز دي. یو دویم نصیحت شریف حدیث چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې انما نظر الله هذه الامه ببعضها بدعوتهم وصلاتهم واخلاصهم. الله تعالی چې کوم دی نو هغه د دې امت مدد چې کوي د بعضې کمزورو خلکو چې هغه غریبانان خلک دي، بد خلک دي، د هغوی په دعاګانو باندې د لمونځ د اخلاص په برکته الله تعالی په دې امت باندې رحم کوي. او د دې نه دا خبره امام بغوی رحمه الله فرمایي چې انما ترزقون وتنصرون بضعفائکم، ستاسو دا مدد چې کولی کېږي دا سره چې الله تعالی رزق درکوي نو دا د دې کمزورو خلکو د وجې نه درکوي. دې وجې نه حدیث کې راغلی دی چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایلي دي چې بعضې ټایم کې د نبي علیه الصلاۃ والسلام سره یو طالب علم و هغه به طالبي کوله او بل وروری چې مو نو هغه به کاروبار کوو. یو ځل هغه تاجر انسان راغی نبی علیه الصلاۃ والسلام ته ویې وایي ګوره دی ستا سره درس ته ناست نو زما هم زړه کېږي چې زه دلته کې راځم او تاسو سره کښېنم. نو داسې به وکړو چې لکه دی دې کله کله راځم له کار خو دې کوي که نه. نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته وویل چې لعلک ترزقاني، کېدای شي چې تا له الله تعالی رزق درکوي دا د دې د برکته درکوي. دې وجې نه حدیث کې راغلي چې تاسو ماشومان ځان سره ډوډۍ ته کښېنوئ، وایي ځکه د دوی د برکت الله تعالی تاسو رزق درکوي. په کور کې مثلا یو طالب علم دی، په کور کې مثلا یو کمزوری انسان دی، معذور دی او هغه محتاج دی، نو هغه ته به چېرته هم سپک نه ګوري. کېدای شي الله تعالی د ټول کور نه د دغه یو انسان د برکته هغه رزق ورکوي. نو دې احادیث نو دا معلومیږي چې ګوره دلته به نبي علیه الصلاۃ والسلام وسیله نیوله د دې کمزورو په برکت باندې چې الله د دې کمزورو په برکت په موږ باندې رحم وکړي. لکه هم طور باندې چې موږ دعا کوو موږ الله تعالی په دې مجلس کې مشران ناست دي، په دې کې ماشومان دي، نو د دوی د برکته زموږ د دعا قبول کړي، دې ته وسیله ویلی کېږي. او په حدیثو کې هم دا کتاب چې لیکلی شوی دی نو دا صرف په وسیله باندې لیکلی شوی او دا دوه علماو لیکلی دی، یو د دمشق یو عالم دی د سوریه هغه لیکلی په عربۍ کې دی، او بل جن چې لیکلی نو زاهد کوثري لیکلی دی او دا تقریبا 100 کاله مخکې تېر شوی. او په دې دواړو کې ټول هغه دلایل دي چې وسیله چې دی نو هغه جایز دی، صرف په لفظ د وسیله باندې دا کتاب لیکلی شوی دی، 2 جلده کې دی. خو موږ یو 2-3 احادیث ته دې نه وایو چې په دې خبره باندې موږ پوه شو چې ګوره د انبیاو یا د نیکانو که هغوی وفات هم شي
دا غیر بعدم دا وی په وسیله باندې دعا غوښتل جایز دي وسیله خو تاسو څه پیژنئ کنه دغه وسیله وي اول روایت انس بن مالک وی لما ماتت فاطمه بنت اسد بن هاشم ام علي بن ابي طالب وکړه چې فاطمه وفات شو نو ګوره فاطمه چې یو د نبی صلی الله علیه وسلم لور یو د حضرت علي رضی الله عنه مور دا غیر فاطمه نوم دی او ما تاسو ویل چې د عربو کمال دا دی چې بیا د نبی صلی الله د حضرت علي رضی الله عنه بل لور د غیر نه فاطمه خو دی د علي رضی الله عنه د زوینه حسین نوم دی نو بیا د حسین زوی شو د هغه بیا علي خو دی لکه د عربو قاعده دا و چې د نیا او د نیکه نوم بیا واپس را تازه کوو هغه به یې خودو لکه مثلا دا اوس چې کوم بادشاه دی سعودي عرب کې دا سلمان دی د دنه اخوا چې بیا کومونو عبدالعزیز دا غیر اخوا فهد نو اوس دا فهد چې کوم نه داسې کې دی نیکه تر شي خو دا فهد په پلا هم فهد نو بیا دې دا خپل نیکه نوم را تازه کوي او زمون خلک څه کوي زمون خلک خو سیبه کچر د کې ماشوم وشو په کلی کې په دریم مالت کې د چا نوم چې دی نو هغه مثلا داسې و چې یو نوم دی لکه اسد نوم دی نو دوی وایي دا نوم ولې مګ دی نو بیا پلانکۍ خبر کېږي دا زمون غلط رواج دی او عرب څه کوي او د پلار نیکه نوم را تازه کوي نو دا فاطمه چې کومه ده نو دا د علي رضی الله عنه دا وی مور هم ده چې کله دا وفات شوه وكانت قد رتب النبي صلى الله عليه وسلم ويديد بغمر الاسلام تربيه کړو نو دا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم چې کله دا وفات شو نو نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات راغی ځکه دې ولې تربیت کړو وګړي زنانه فجلس عند رأسها ثم قال ويتصرف خاطر كينا اسكو نبي السلام وجاء پیغمبر اسلام فرمایي چې رحمك الله یا امي بعد امي الله تعالی دې پتا باندې رحم وکړي ای زما مور چې زما د مور نه بعد تاسو ما وګي ځکه تاسو ما تربيت کړ وذكر ثناؤه عليها او دا کې چې تعریفات بیان کړي دا د زمانه او د زمانه ثم كفنها ببردته او يجير صادرة عنه وأمرا بحفر قبرها أو قبر ولوكن فلما بلغوا اللحد حفره رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكل دي لحد ورواصل النبي عليه الصلاة والسلام وشوف دي لحد النبي عليه الصلاة والسلام إذا فرق من شكل كاكا دا سنة وعمل سوار مون خلق بدي شنو بيعمل اساس لازم نخليه غير لازم نخليه لازم نرويه عليه ناشي خبر هو مصدر السيد المسلمان دې کار وکړي ان شاء الله چې په دې موضوع خبرو چې مسلمان نه غسل ورکول په دې کې څومره ثواب دی دا کفن ورکول په دې کې څومره ثواب دی دا کفن ورکول پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې چا یو مسلمان د کفن واغستو الله تعالی ورته د قیامت پر ورځ باندې جنتي جوړ ورکړي وزا څومره ثواب دی دا شان په خبر کې کار کول چا له غسل ورکول دا ټول اجر دی په دې کې الله تعالی اجر ورکړي وي نبی رسول الله علیه کې کار وکړو نو بیا واخلع فيه ثم قال وبیا نبی رسول الله والسلام د فاطمه چې کومه ده د حضرت علي سره د مور مبارکه ودای په قبر کې د سره حکینه ولا رو سنت طریقه کار دا چې د مړ چې کوم دی کنه دا په قبر کې دسي د ورته زیاده لکه مون خلک یې داسې کوي چې د مړی پروت دی نو صرف د سر ولا د قبلې ته وغواړي سنت طریقه داسې ده چې دا مړی چې کوم دی په دې قبر کې داسې دی پروت دی دا به لکه دغه شانته کې ډډه بوله داسې قبر ته ووایي چې داسې په ډډه خانده کې پروت دی چې نیغ نه وي پروت سنت طریقه دا ده وایي دلته کې هم نبي علیه الصلاة والسلام دا فاطمه چې وایي دا د قبر ته ورته املا داسې ولګوله او قبلې طرف ته مخ ته ولګ وایي بیا ثم قال وایي بیا وفرمایل الله الذي يحيي ويميت الله تعالی غزاد ته چې ژوند کولم کوي او مړ کولم کوي او هو حي لا يموت او الله تعالی ژوند دی چې تکي مرګ نه راځي او بیا وی چې اغفر لامي فاطمه بنت اسد اے الله تعالی مغفرت ورکا فاطمه بنت اسد ووسع لها مدخلها بحق نبيك رزق الله او النبي صلى الله عليه وسلم چې الله تعالی دا فخر ولا فراخه بحق نبيك فحب پیغمبر علیہ السلام یعنی زمان وسیله باندې ولا قبر چې پراخه والانبیاء الذين من قبل او هغه پیغمبران چې زمان مخکې تیر شوي دا وی وسیله باندې د قبر پراخه فإنك أرحم الراحمين إلا ترحم المنكر بالرحمن
نو لهذا د دې حدیث نه ثابته شوه چې نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل وصیت وکړی او د مخکې انبیاء وصیت وکړی چې هغه انبیاء وصیت باندې رحم وکړي. اوس هم انسان یو خبر وکړي چې الله تعالی زمانه رحمت الله علی المؤمنان د پیغمبر اسلام په برکت سره رحم وکړي دا جایز دی. انسان چې څوک الله تعالی په پیغمبر اسلام په برکت باندې دا وصیت باندې الله تعالی زمانه دعا قبول کړي جایز دی. علماء محدثین راو دیم حدیث هغه دا وایي تر دې پورې چې انهم كانوا يتبركون بآثاره بعد موته. په صحابه کرامو باندې د نبی صلی الله علیه وسلم بعد د پیغمبر علیه السلام چې کوم آثار دا چې کوم شیزونه بعد وي په هغه باندې هم برکت حاصلو. وفقد ثبت انه كان له جبة عند اسماء بنت بركه. اذا حضرت اسماء ابو بکر لور ده عائشة صدیقه رضی الله عنها خبره وإذا قيسر النبي صلى الله عليه وسلم يجوب قرار قاموا شنو ذا قوة قولهم تكوين وصفوته لو كانوا يستشفعون بها أو قديما يجدين شفاء حاصلة ولا مطلب دې برکت باندې شفاء حاصلة ولا شيء الله تعالی د نبی صلی الله علیه وسلم صحابه د نبی اسلام کوټ دې د نبی اسلام جوبدا یا الله دې برکت باندې راځي. نو صحابه د نبی صلی الله علیه وسلم په آثار باندې وسیلې وایي. دریم دا دی چې وقضا اخرجه ابن ابي شيبه هذا شيء اصاب الناس فخر في زمان عمر. د عمر رضی الله عنه په دور کې یو ځل قحط راغی. فجاء رجل قبر النبي صلى الله عليه وسلم یو ځای راغی د نبی اسلام د قبر خواته ودرېد او یې فرمایل چې یا رسول الله اے الله رسوله استسقي الله لأمتك فإنهم قد هلكوا. إذا الله رسول الله هو شباران وكذا خلق الأكفى يوصل النبي صلى الله عليه وسلم خبر فاطمة فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فقال ائت عمر فأقرئته السلام. وإعلان شبخوك والنبي صلى الله عليه وسلم راجع عمر السلام ويا أو عمر طوى الله تعالى باران وكيف بكينا ويا الله تعالى باران. ودین دا خبر معلومیږي چې ګوره هغه سړی د نبی صلی الله علیه وسلم د وفات نه بعد قبر ته راغی او د نبی صلی الله علیه وسلم نه وسیله وکړه هغه چې د باران یو روایت کې بل دا دی چې کله یو ځل قحط راغی نو خلکو حضرت عبد الله بن عباس رضی الله عنه د ځان سره کو خلکو وی چې یا الله تعالی د نبی صلی الله علیه وسلم د دې طرفه برکت باندې کوم باندې باران وکړي. وی باران وشو. نو ډېر علما دا وایي چې ګوره چې دوی حضرت عباس رضی الله عنه بوتلو نو د نبی اسلام وسیله ولې ولا چې دوی دې سوق چې حضرت عباس رضی الله عنه الله تعالی ته وسیله کوو. نو علماء دا کې وجه ده او لكون عمر اراد ان يبين للناس ان يجوز التوسل لغيره. ودا کې وجه دا چې یو عمر رضی الله عنه په دې دعا کې دې چې الله تعالی په موږ باندې د نبی صلی الله علیه وسلم د دې تر د برکت باران وکړي. نبی صلی الله علیه وسلم په چې نبی اسلام تر دې کنه نو کدي سي عباس نه دی کړی خو نبی اسلام تر یې نو هم پیغمبر اسلام پکې یو دې منو چې عمر سره خلکو ته خودله چې ګوره بعض ټیم کې با یو اعلی دی یو ادنا دی. د نبی اسلام والسلام اعلی دی او حضرت عبد الله عباس رضی الله عنه دا په نسبت باندې ادنا دی. وي عمر سره خلکو ته خودله چې کله کله به د لوی سړي په برکت باندې دعا نه غواړي کله کله به د کمزوري په وسیله باندې دعا غواړي. وذكر عمر رضي الله عنه حضرت عباس رضي الله عنه بوتلو او قال شاء الله تعالى من باران وك او بل دادا او لخوفهم بل وجب كداوا چې عمر رضي الله عنه ځکه حضرت عباس رضي الله عنه وسیله کو چې اسینا چې کمزوري خلک دي نو کچرته کې موږ نبی اسلام وسیله کو باران ونشي نو اسینا چې خلک په نبی اسلام باندې چرته کې بدګمان نشي. نو عمر رضي الله عنه وی چې الله تعالی د حضرت پیغمبر علیه السلام د تر د حضرت عباس سره برکت را باندې باران وکي. نو کبیا باران نه وشي نو خلک به د دین او د خبرو ځواب خیر تاسو وکړئ. نو خبره مقصد می دا دی چې د نبی صلی الله علیه وسلم په وسیله باندې د پیغمبر علیه السلام په برکت باندې د صحابه کرام په برکت باندې د شانتي د اولیاء په برکت باندې دعا وکړل جایز دي. او څنګه نه وایم چې انسان به چې نو قبر ته ولېږي چې تمام راکاو کې راکاو تباران مقدسینا الله نه ورته چې الله تعالی د دې پلان کې انسان په برکت باندې رحم وکړي. یا الله تعالی علیه السلام
د یختو مبارک مثلا د هغوی په برکت باندې مو باران وکړه زموږ حاجت سره کړه دا بالکل جایز دي او په دې شکل کې څه نقصان پکې نشته او څه جنجال پکې نشته نو دغه د وسیلې بحث هم نن مو کوو انشاءالله بیا سبا دا خبره ذکر کوو چې الله تعالی فرمایي فلعنة الله علی الکافرین لعنت الله دې په کافرانو لعنت څه ته وایي لعنت په چا جایز دی او په قرآن او په حدیث کې به څومره خلکو لعنت راغلی او انشاءالله بیا ذکر وقالوا او وایي قلوبنا زړونه زمونږه غلف په پردو کې دي بل لعنهم الله بلکې لعنت کړی دی الله تعالی په دوی باندې بکفرهم د دوی د کفر د وجې نه فقلیلا ما یؤمنون لږ غونډه په دوی کې ایمان راوړي ولما جاءهم هر کله چې راغی دوی ته کتاب من عند الله کتاب الله تعالی د طرفه مصدق لما چې تصدیق کوونکی وو دا هغه کتاب معهم چې د دوی سره وو وکانو او دوی من قبل مخکې د دوی نه یستفتحون چې طلب د فتح به کوو علی الذین کفروا فکافرانو باندې فلما جاءهم هر کله چې راغی دوی ته ما عرفو هغه پیغمبر چې وی پیژندو کفروا به انکار یې وکړو په هغه باندې فلعنة الله لعنت د الله تعالی دې وي علی الکافرین فکافرانو باندې الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم لا تفتنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك بجاه حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين